بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلقو خورئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلال او پاک، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره. د دې را روانې رکوع خلاصه او حاصل دا دی چې دلته الله رب العالمین مؤمنانو ته نور قوانین بیانوي. اول دا چې حلال او حرام به د شارع منئ، کوم چې شریعت جوړونکی دی الله رب العالمین، او د ځان نه به حلال او حرام نه جوړوئ، ځکه چې په دې سره دین ګډوډ کیږي. او د اتباع د شیطان نه منع کوي. بیا رد دی په دلیل د مشرکانو، امر دی په اتباع د کتاب او د سنت، ځکه چې کله د قرآن او سنت په خلاف د خپلو مشرانو تقلید وشي او د هغو خبره ومنلی شي، نو په دې سره دین هغه وران شي، ټوکري ټوکري شي. بیا الله رب العالمین د کافرانو په دین باندې د نه پوهېدو او د حق د نه منلو یو مثال پیش کړی دی. نو ځکه حلال او حرام د ځان نه مه جوړوئ. بیا الله تعالی په پاکو خوراکونو باندې په شکر کولو امر کړ دی، او بیا د محرمات الهیه و بیان دی، یعنې ځان نه حرام او حلال مه جوړوئ. او د الله چې کوم څیزونه حرام کړ دي هغه دغه څلور دي، لکه وروستو آیات کې راځي تفصیلا. بیا په کتمان د حق باندې رد دی چې څوک حق پټوي. مشرکانو او یهودو او نصاراو ته دا مسلې معلومې وي، د دنیا د عیش عشرت دپاره دا مسایل هغو پټ کړي وو. نو تقریبا د ټولې رکوع دا خلاصه ده. مناسبت او ربط د مخکې سره دا دی چې وإلهکم اله واحد، هلته دا مسله بیان شوه چې اله حقدار د بندګۍ هغه یو دی. نو دلته وایي چې محرم او محلل، حرامونکی حلالونکی، هغه هم یو ذات دی. یو قسم توحید هلته بیان شو چې د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ. اوس دلته بل قسم توحید بیانوي او د شرک فعلي رد کوي. دې ته شرک فی التحلیل والتحریم وایي. او شرک فعلي دې ته وایي چې حلال او حرام د الله نه سوا هغه د بل چا په نوم باندې جوړ کړي، بل چا له اختیار ورکړي. نو دا قانون صرف الله رب العالمین پورې خاص دی. مشرکانو به دا کار کو، یا الله نه سوا دا اختیارات به بل چا له ورکړي حلال او د حرامو، یا به یې ځانه چې کوم دی حلال او حرام جوړوله. اوس هم دې زمانه کې ډېر خلک هغه څیزونه په ځان باندې حرام کړي. کله وایي دا شی به خورو او دا به نه خورو، کله وایي دا کار به کوو دا به نه کوو، په فلاني وخت کې جامې به بدلو او فلاني وخت کې به نه بدلو. دا د ځانه جوړ کړي. په دې باندې شریعت کې څه منع حکم دا نشته. یو ګاډي کې مړی راوړي، اکثر علاقو کې بیا چرګ چې کوم دی هغه یې د هغې مخې ته حلال کړي، وایي چې موږ ته څه نقصان ونه رسي. په وړوکي اختر کې واده مکروه ګڼي، دا ښه نه دی. نو مخکې مشرکانو چې کوم دی د خپل ځان نه حلال او حرام جوړ کړي وو، لکه د دې آیت په شان نزول کې چې راځي بحیره، صایبه، وسیله، حام، دا اوښان په ځان باندې حرام کړي، مختلف قسم اوښانو هغه په ځان باندې حرام کړي وو، حالانکې الله نه و حرام کړي. نو ابو حیان رحمت الله علیه فرمایي دا آیت د هغه چا په رد کې نازل شوی دی چې په ځان باندې هغه څیزونه حرام ګڼي چې هغه الله نه دي حرام کړي. د دې بیا ډېر اقسام دي. اول دا دی چې انکار کوي د الله د حلال څیزونو نه، په خپل خواهش سره هغه څیزونه په ځان باندې حرام ګڼي. دویم قسم هغه څیزونه چې نسبت خپلو معبودانو ته کوي،
په ځان باندې حرام ګڼي، لکه دغه بحیره، صایبه، وسیله، حاب داسې وخان د دې د استعمال د دې د خوراک نه ځان بچ ساتي، ځکه چې دغه معبودانو نه د دوی په زړه کې یره وي چې هغه موږ ته څه نقصان ورسوي. دریم قسم هغه څیزونه چې د رهبانیت د وجې نه چې دی هغه په ځان باندې حرام کړي، ښه مزیدار حلال خوراکي، څښاکي، جامې هغه په ځان باندې حرام کړي، دا جامې به نه اغوندو، دا خوراک به نه کوو. بعضې پیران چې کوم دی خپلو مریدانو ته دغسې حکم کوي حلال څیزونه هغه حرام کړي، دا مه خورئ. دا بیا مختلفو علاقو کې مختلف څیزونه وي چې هغه خلقو په ځان باندې حرام کړي. یو سړی د کور نه وځي نو وایي دا جارو مه وهئ، وایي دا توهمات دي، وهمونه دي. وایي دا اوس د سړی د کور نه ووت په ده پسې جارو مه وهئ او ځای مه جارو کوئ، نو هغه ته به نقصان ورسي، دا پکې چاره وسي. دویم د مازدیګر نه وروستو لیکل چې کوم دی هغه مه کوئ، دا سړی لیونی کېږي او چل کېږي دا چل کېږي، هېڅ چل هم نه کېږي. دریم دا دی چې د حامله زنانه د هغې د لاس ته خوراک څښاک دا بد ګڼي، یا بچی ماشوم وي ورسره نو د هغې د لاس ته خوراک څښاک نه خوري، دا ورته بد ښکارېږي. یا بعضې جامې چې کوم دی هغه په ځان باندې بدې ګڼي، نه اغوندي. د جمعې په ورځ د حایضې غسل بد ګڼي. دغسې بعضې خلک د خپلې بیبي سره ډېر زیات نه کیني او دا هم حرام ګڼي. بعضې خلک هغه بعضې ونې دي هغه چې کوم دی غوڅولو پرې کولو ته نه پرېږدي، و د دې د لاندې فلانې بابا ناست و، دا چل دی هغه چل، دا توهمات دي. دا کوم حلال څیزونه چې دي په ځان باندې حراموي. نو الله رب العالمین امر وکړو یا ایها الناس ای خلقو کلو خورئ مما فی الارض حلالا طیبا، هغه څه چې په ځمکه کې دي چې هغه حلال دي او پاک دي. نو کلو خورئ دا امر د ایجاب دپاره نه دی، یعنې واجب نه دي، د اباحت دپاره دی، یعنې دا ټول څیزونه تاسو مباح او جایز وګڼئ او په ځان باندې د معبودانو د وجې نه هغه مه حراموئ، د هغو په نوم باندې هم مه حراموئ. د الله پاک احسان په ځان باندې وګڼئ چې الله پاک دا څیزونه ستاسو لپاره حلال کړي دي، نو ولې حراموئ؟ نو زجاج رحمت الله علیه هغه وایي چې یو شی د هغه څیزونو نه هغه حرام کړو چې الله حلال کړی دی، یا یې حلال که هغه شی چې الله پاک حرام کړی دی، دا هم شرک دی، دا سړی مشرک شو. ځکه دی د الله د قانون په مقابله کې ځان قانون جوړوي. دغسې به یهودو دا کار کو، د خدای د قانون مقابله کې ځان دین جوړ کړه. او وی کلو خورئ، عقل یې ذکر کړ دی خوراک، مراد نه ټولې فیدې اخیستل دي، کوم شی د فیدې اخیستلو دی هغې نه فایدې اخلئ. خوراک په هغه کې اهم جز دی، دا ځکه ذکر کړ دی حلالا طیبه، حلال او پاکه. دا دواړه لفظونه حلال او طیب چې جدا جدا ذکر شي نو بیا د دې یوه معنی، چې یو ځای ذکر شي نو بیا د دې جدا جدا معنی فرق وي. نو دلته یو ځای ذکر شوي دي حلالا طیبه. نو حلال هغه دی چې هغه ما یتعلق بالذات، چې د هغې تعلق د ذات سره وي. طیب ما یتعلق بالکسب، چې د هغې تعلق د ګټې وټې سره وي. کله یو شی په خپل ذات کې چې کوم دی حرام، لکه زهر، ګندګي، شراب، خنزیر وغیره. او بعضې څیزونه داسې چې هغه په خپل ذات کې حلالي، لکه غوا، میخه، جوار، غنمه، ملبوسات، معقولات، دا څیزونه، لیکن د کسب د وجې نه چې کوم دی په هغې کې حراموالی راشي. دا بیزه ده، حلاله ده، خو چې د پردی دی حاصله کړې ده، غلا کړې ده، پټه کړې ده، حرامه ده. یا په دروغ ویلو سره، دوکو کولو سره، چې په کاروبار کې دوکه کوي، یا په سود سره هغه شی حرام شي. دویم دا دی چې حلال خو معلوم دی، طیب هغه شی دی چې هغه بدن ته ترقي ورکوي او بدن باندې ښه راځي. نو خاوره حلاله ده، خاوره او طیبه نه ده، ځکه چې بدن ته نقصان رسوي. دغسې حلال هغه دی چې هغه د شریعت د هغې اجازت ورکړی. طیب هغه دی چې هغه بدن او عقل ته ضرر او نقصان نه رسوي، لکه چرس شو، پوډر شو، اپیب شو، دا نه حلال دی او نه طیب دی. څلورم حلال هغه دی چې مفتی د هغې د حلالوالي فتوا ورکړي
طیب هغه دی چې زړه په هغې باندې د حلالوالي ګواهي ورکوي چې زړه ورته ووایي چې دا شی حلال دی جو حلال دی که زړه یې نه مني نو بیا د هغه مشتبهاتو څیزونو نه مشتبه څیزونو نه ځان ساتل پکار دی. نو سعید ابن زید رحمت الله علیه هغه وایي چې 5 خصلتونه سره د انسان عمل پوره کیږي کامل کیږي. د الله معرفت چې الله پاک وپېژني او د حق معرفت چې حق وپېژني او د الله دپاره په عمل کې اخلاص پیدا کړي او څلورم عمل په تابعدارۍ د سنت کې وکړي او پنځم چې د حلال خوراک کوي. نو که په دې کې یو نه وي نو عمل د هغه قبولیت مقام ته نه رسي. سهل بن عبدالله رحمت الله علیه فرمایي چې نجات چې دی هغه په 3 څیزونو باندې حلال خوراک کول، فرایض ادا کول او د نبی علیه السلام اقتدا کول، د نبی علیه السلام په طریقه باندې کارونه کوله. حرام خوړلو سره نفس کې خباثت راځي، بیا د الله د توحید او تعلق هغه اهلیت په دې سړي کې ختمېږي. نو د دې وجې نه په حلال خوراک باندې امر شوی دی چې یا ایها الناس کلوا، ای انسانانو ای خلقو خورئ مما فی الارض، هغه څه چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا، دا حلال وي او پاک وي، حلال او پاک. نو د حلال خوراک برکاتی او د هغې فضایل ذکر شوي دي او د حرامو نقصاناتی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي ما زما دپاره دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم، زما دعاګانې قبلېږي. نبی علیه السلام ورته وایي حلال خوراک خوره، د حرامو نه پرهیز وکړه، ستا دعاګانې بیا قبلېږي. نو هغه به د حرامو نه ځان ساته، نو هغه مستجاب الدعواتو دعاګانې به الله پاک قبلولې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطانه. خطوات د خطوتون جمع ده، هغه مسافت چې د 2 قدمونو په منځ کې، د 2 خپو په منځ کې چې کوم ځای دی دې ته خطوه وایي. دلته مراد تحریمات د غیر الله دي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مه کوئ، مه روانېږئ په تحریمات د غیر الله پسې، چې د الله نه سوا بل چا څه شی حرام کړ دی هغه په ځان باندې حرام مه ګڼئ. یا هر معصیت هغه واړه ګناهونه دي که غټ ګناهونه دي، نو په دې پسې مه ځئ. د شیطان قدمونه دغه دي، واړه او غټو ګناهونو نه ځان وساتئ. د شیطان لارې دي، شیطان د هغې نه ځان ساتئ. یا کل ما خالف الکتاب، هر هغه شی چې د قرآن او سنت نه خلاف دی د هغې نه ځان ساتئ. یا بعضې وایي چې نظرونه منښتې د ګناه منښته کوله، کوم کار چې د ګناه یې په هغې کې سړی منښتې کوي، د دې نه ځان ساتئ. یا ټول بدعات او ګناهونه هغه د شیطان قدمونه دي. یا د شیطان وسوسې هر قسم چې نو شیطان نه مراد بیا مطلق وسوسه اچونکی دی، هغه کې انسي او که جني، د انسانانو نه یې که د پیریانو نه، د دې نه ځان ساتئ. نو تاسو تابعداري مه کوئ د شیطان د قدمونو. ولې انه لکم عدو مبین، کنه یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی، ښکاره ستاسو ښکاره دشمن دی، ځکه چې د آدم علیه السلام د جنت نه راویستلی دی او تاسو ته غلطې لارې ښیي. نو تاسو چې د ده تابعداري کوئ نو تاسو مشکلاتو کې واقع کیږئ. نو ایمان درله خرابوي، صحت درله خرابوي، مال درله خرابوي، په جګړو په انتشار او په لانجو کې تاسو اخته کوي. چې کوم طرف ته هغه شیطان ورغی بس شر پیدا کیږي. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دا شیطان چې دی هغه تاسو ته امر کوي په بدۍ سره، والفحشاء او په بېحیایۍ سره، وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او دا چې ووایه تاسو په الله باندې هغه څه چې تاسو هغه په هغې نه پوهېږئ، په الله باندې دروغ وتړئ. نو د هغه د دشمنۍ دا نښې دي چې په دې غلطو کارونو باندې تاسو ته امر کوي، هغه حکم کوي تاسو ته په سوء باندې، بدۍ ته وایي سوء. نو دا هر ګناه ته شامل دی، هغه وړوکی ګناه او که غټ ګناه، ظاهري اندامونو د هغې اعمال دي او که د زړه اعمال دي. نو د دې امر تاسو ته کوي چې تاسو په ګناهونو کې اخته شئ، او ګناه ته بیا سوء ځکه وایي چې د دې عاقبت او انجام چې کوم دی هغه سړی خفه کوي. او ساء یسوء سوءا، دا خفګان ته وایي، ساء یسوء خفګان، دا سړی خفه کوي، د هغې انجام خرابي.
فحشا هغه ګناه چې د شریعت سره عقل هم بد ګڼي او شریعت هم بد ګڼي خو عقل هم بد ګڼي. نو بې حیایي کارونه، زنا، نشه، قتل، بخل، تهمت لګوله، دا ذهن هم نه مني، عقل هم دې ته ښه نه وایي. نو یا سوچ کوم دی هغه کلمه شرکي ده، د شرک کلمه، د شرک خبرې، فحشا د شرک اعمال، دا شیطان تاسو ته امر کوي د شرک په خبرو باندې او د شرک په اعمالو باندې. یا سوء ګناه د چې په هغې کې مقرر حد نه وي، فحشا هغه د چې په هغې کې حد مقرر وي، لکه زنا، غلا، تهمت لګول، بهتان وغیره. دا نو شیطان تاسو ته په دې باندې امر کوي. یا څلورم فرق دا دی سوء هغه ګناه ته وایي هر ګناه، او فحشا چې کوم دی هر قول او فعل چې هغه قبیح وي او بدي، نو دا شیطان په هغې باندې تاسو ته امر کوي. یا سوء واړه ګناهونه، فحشا چې دی هغه غټ ګناهونه. نو فحشا بیا جدا راوړه اگر که دا په سوء کې داخله ده، ځکه چې بېحیایي دا مستقل ګناه دی، عظیم جرم دی چې د دې سره نور ډیر ګناهونه هغه لازمیږي، لکه بد الفاظ، بد نظري، لاس لګول، د اجنبي ښځې ښکلول، زنا، لواطت، ځان بربنډوله، او د زنانو تنګې جامې اغوستله، داسې په ناز نخرو باندې ګرځېدل، په دې باندې تاسو ته امر کوي. وان تقولو، په دې باندې امر کوي دا شیطان تاسو ته چې ووایئ تاسو علی الله، په الله باندې ما لا تعلمون، هغه خبرې چې تاسو هغه نه پېژنئ، تاسو د هغې نه خبر نه یې. یعنې په دې تاسو ته حکم کوي چې تاسو په الله باندې په ناپوهۍ سره دروغ وتړئ، په الله دروغ ووایئ. لکه تقول په سیده کې چې علا راشي، دا په معنا دروغ جوړول سره، تقول علی الله، په الله دروغ جوړوله. دې ته وایي چې د الله یو خبره نه ده کړې او یو څیز چې کوم دی الله په حرام کړی نه دی، او دا ته د خپل ځان نه چې کوم دی د هغې خبر ورکوي او هغه شی حراموي چې دا حرام دی. دا د الله سره مقابله ده. دویم چې انسان ته معلومه نه وي چې آیا دا شی الله په حلال کړی دی او که حرام کړی دی، او د خپل ځان نه دی لګیا دی. ډېر خلک داسې خدای پاک ویل دی، خدای پاک وایي، او بعضې خلک وایي په قرآن کې دا نه دی ویلي، په قرآن کې حالانکې دا قرآن کې نه وي، خدای پاک دغسې حدیث قدسي دا پکې د ښه ملا په مخ کې لګیا وي، ملا ته عالم ته هغه ته هم دا خبرې کوي، خدای پاک داسې وایي، دا د خدای باندې دروغ تړي یي نه. نو دا تقول علی الله دا سخت ګناه دی. دل کې د ځان نه خبرې جوړول دا شی حلال دی، دا حرام دی. نو دلیل سړي سره په هغې باندې سړی خبره وکړي، دلیل نه بې دلیله د ځان نه دا خبرې جوړول دا نن سبا ډېر زیات دي. نو دا مختلف صورتونه دي د هغې. نو شیطان تاسو امر کوي په هغه بدو باندې، په بې حیایي باندې، وان تقولو علی الله ما لا تعلمون، او دا چې ووایه تاسو په الله باندې ما هغه شی لا تعلمون، چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ، پېژنئ نه، تاسو خبردار نه یې، نو په الله باندې دروغ تړئ. یا ایها الناس، ای خلقو کلو خورئ مما فی الارض، دا هسې نه چې په ځمکه کې دي، حلالا طیبا، حلال او پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان چې دی ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دی تاسو ته امر کوي په بدو سره او په بې حیایي ناروا کارونو سره، او دا چې وتړئ تاسو په الله باندې دروغ، دا هغه خبرې چې په هغې باندې تاسو پوه نه یې. صلی الله تعالی علی خیر خلق.